نیغه لار. او بهترینه ترجمه دا ده چې الله پاک مونږ په نیغه لاره باندې ثابت قدم تر مرګه پورې وساته. ثابت قدم الله مونږ تر مرګه پورې وساته. بعض خلک په صراط مستقیم په نیغه لار رواني او کله کله هغه د نیغه لارې نه کوش. یو عالم په دقه ترجمه کې صحابه کې مونږ تبلیغ کیو، عالم ترجمه ته کینه صحابه کې دا خبره وکړه په اهدنا الصراط المستقیم کې. هغه یو کس د بجلی افسر وی هغه به دا دعا کوله چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. دا دعا به کوله. چا دې تاسو کو چې قران کې نورم ډیر شي دعاګانې راغلي دي، ته نور دعاګانې ولې نه کوي. وی هغه دا دعا زره دی وجه کومه چې زما ورور هغه په بجلی کې افسر په وبډا کې افسر یو خنیک سړی و. وی هغه بیمار شو او بیماری وګدیده تر دې پورې چې د خکېدو امکانات ختم شو. وی اخره کې په باندې ډیره زیاته سخت رااله چې کله په سخت رااله نو ما ته وی چې قران راوړه. ما په زړه کې دا سوچ وکړ چې دې ما ته وی چې دا قران راوړه په باندې سخت ده، د سورۃ یاسین وی چرته چې دا سخت په اسانه شي. نو ما ولا قران مجید راوړو. چې ما ولا قران مجید راوړو یا قران مجید سه اوچت کو او د ځنګدن بهري مرحلو کې اوچت کو چې زه د قران نه بریم الیاذ بالله قران نه من په ځنګدن کې د ایمان سلب شو. هغه چې اهدنا الصراط المستقیم د دې مطلب دا دی چې خدای پاک ما په دې لار باندې ثابت قدم تر مرګ وسات. دیو شیخ الحدیث رحمت الله علیه لیکلی دي چې په هغه چا باندې افسوس ارمان نه دی پکار چې د دنیا کې کافر او په آخرت کې کافر پاسي. افسوس په هغه کس باندې پکار دی چې د دنیا کې مسلمان دی، د دنیا کې چې کوم دی قران راغسته دی، د دنیا کې جمعات تراغلي دي، او په آخرت کې چې کله الله سکونه بیلی دنه ایمان په ځنګدن کې سلب شي وي د کافرانو په لس کې پاسي. وې دا انسان دا شیطان چې دی د ځنګدن په حالت کې باندې ډیر زیات زور لګي د باندې چې کوم دی د پلار په شکل ول راشي ستا پلار یما په يهودیت مړې ما يهودي شه، د مور په شکل ول راشي ستا مور یما په يهودیت مړې ما يهودي شه. نو دا د دې ترجمه دا چې اهدنا الصراط المستقیم خدای پاکه تر مرګ مونږ چې کوم دی په صراط مستقیم باندې وسات. نو اهدنا الصراط المستقیم خدایا مونږ ته هدایت وکا او مونږ په دې نیغه لار باندې دې باندې چې کوم دی وسات. امام راغب اصفهانی رحمه الله فرمایي چې هدایت څه ته ویل شي؟ یو کس ته په مهربانۍ سره منزل مقصود طرف ته رهنمایي کول دې ته چې کوم دی هدایت ویل شي. یو کس ته په مهربانۍ سره منزل مقصود طرف ته رهنمایي کول دې ته هدایت ویل شي. لکه مونږ د دې لار کې یو سړی تپوس کې چې نواګي هسپتال کم ځای دی، مونږ ته ډېر په خپلې طریقې چې چې ته په دې لار باندې غځې مخې ته به ستورونه راشي او هغه ستورونو ته مخامخ هسپتال دی. نو دا مونږ دې کس ته چې کوم دی هدایت. نو هدایت یو کس ته په مهربانۍ سره منزل مقصود چې هغه کم ځای ته رسېدل غواړي هغې طرف ته رهنمایي کول دې ته چې کوم دی هدایت کېږي. او الله او د الله پیغمبر مونږ ته رهنمایي کړې ده چې دا نیغه لار دا چې کوم دی جنت ته وتې ده او زمونږ اساسو منزل مقصود دا چې کوم دی جنت. نو اهدنا الصراط المستقیم کې مونږ سوال کوو چې خدای پاکه ما ته نیغه لار وښایي. خو بهترینه ترجمه دا ده چې الله مونږ په دې نیغه لار باندې په دې باندې ثابت قدم وساتي تر مرګه خاتمه مونږ له په ایمان باندې راکړي الله پاک. اهدنا الصراط المستقیم. نو اهدنا الصراط المستقیم دا خو ګوره مونږ هم دا سوال کوو چې خدای مونږ ته هدایت وکړه، مونږ په هدایت باندې مستقیم وساته. اولیاء الله هم دا سوال کوي چې خدای پاک مونږ ته هدایت وکړه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې شخصیت پم دا کو چې اهدنا الصراط المستقیم د هدایت سوال به نبی علیه السلام وکړو. نو نبی علیه السلام خو په خپل هدایت یافته و، د هدایت سرچشمه و، خلکو به چې کوم دی د هغې نه چې کوم دی د هدایت ته وجې مستفید کېدل، خلکو به فایده اخیستله. نو په خپله د هدایت سرچشمه وه، نو هغې ولې د هدایت دعا کوله؟ وي د هدایت مرتبې دي. یوه مرتبه عامه ده، الله دې ټول مخلوق له ورکړې ده. اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله ټول مخلوق مې پیدا کو او بیا ورته الله پاک هدایت وکړو. نو دا د هدایت دا درجه عامه ده، په دې کې هر مخلوق ته الله هدایت کړی دی. نور ته هدایت کړی دی، سپوږمۍ ته هدایت کړی دی، خپل ډیوټي صحیح ډیوټي کوي. او دا ټول مخلوق ته الله د هغه هدایت د وجنه دا ټول مخلوق خپل ډیوټي کوي او د هغه هدایت ته وجنه دا ټول مخلوق ته الله تسبیح.
نو یو د هدایت درجه دغه عامه ده. دویمه د هدایت درجه هغه ده چې هغه الله پاک جل جلاله د آسماني کتابونو او د پیغمبرانو په ذریعہ باندې صرف او صرف انسانانو او پیریانو ته کوم دی کړی ده. د آسماني کتابونو د پیغمبرانو په ذریعہ باندې هر انسان او هر پیری ته دا خبره رسیدلې ده. نو چې چا قبول کړی ده هغه ته موږ مسلمان وایو، او چې چا رد کړی ده نو هغه ته چې کوم دی موږ کافر وایو. یو درجه ده. او دریمه درجه د دین هم چې کوم دی خاصه ده هغه دا ده چې الله پاک جل جلاله دغه د هدایت دا دریمه درجه دا ډیره وسیعه ده او دې ته توفیق ویلی شي. دې درجه د هدایت ته توفیق ویلی شي. توفیق څه ته ویلی شي؟ چې داسې اسباب او داسې حالات پیدا کول چې د هغې د وجې نه انسان په قرآني احکاماتو په آسماني کتابونو په احکاماتو په هغې باندې عمل کول او هغه منل ورته اسان شي او د هغې نه علاوه د هغې مخالفت کول ورته ګران شي. لکه مثال په طور مونږ ته او دا درجه چې کوم ده دا هدایت دا الله براه راست چې کوم دی انسانانو ته کړی. مسلمان پیدا کړي دي، کافران پیدا کړي. نو دا درجه داسې ده چې ګوره مونږ تاسو ته څوک چې کافر شو کافر کېږي. په دې مجمع کې یو کس راشي د چا نه سر الوزي هغه وي سر الوزولو ته تیار یم خو کافر کېږم نه. نو مونږ ته د قرآن مخالفت دومره مشکل الله ښکاره کړی دی چې هغه مونږ خپل سر ورکولو ته تیار یو خو قرآن او اسلام پرېښودلو ته تیار نه یو. نو دې درجې ته چې کوم دی توفیق ویلی شي. دا الله مونږ له توفیق راکړي. او د هدایت دا درجه دې کې ډېر زیات کولوالی دی، ډېر وسعت دی پکې، ډېر د دې حدود چې کوم دی نه دي معلوم. د هدایت ته دې درجې حدود نه دي معلوم. نو که پیغمبر سوال کې خو په خپله هدایت یافته دی خو هغه وي یا الله په دې هدایت کې راله نور هم زیاتې وکړه. د هدایت ته دې درجې نه یو انسان مستغني نشته دی. او که موږ سوال کوو نو موږ هم وایو الله دې هدایت کې راله نور هم چې کوم دی زیاتې وکړه. او که د الله لوی لوی اولیاء هغې هم سوال کوي نو هغې هم دا سوال کوي چې یا الله پاکه په دې درجه کې راله نور چې کوم دی زیاتې وکړه. نو دا درې درجې د هدایت دي او هدایت دا چې کوم دی رهنمایي ته ویلی شي په مهربانۍ سره منزل مقصود طرف ته.